دا بل سورۃ یاسین ورته وای ځکه دې سر کې یاسین کلمه ذکر ده شپږ دیرشم سورۃ ته په اعتبار د یم یو سل ختم په اعتبار د نزول سورۃ جن نرستو نازل شوې ده دې ته سورۃ معمم وای ځکه د دې فیض عام دی توحید رسالات معده پکې دي دې تقاضیوم وای دا سبب د پر کېدو د حاجتونو دی دې ته سورۃ عافیه دافعوم وای دا سبب د دفع د مصیبتونو دی دا ګڼ نمونه دي د پاره کنه د دې صورت ما قبل سره داربت ملک بیان د منکرینو او وال د منکرینو او دلته بیان د تحویل دی او د تخویف د پهوال د آخرت سره ابتدا سورہ کې بیان د توحید او دلته فاتحه کې بیان د رسالت د دې صورت موضوع بیان مسائل الثلاثه اجمالا بیان د مسائل الثلاثه اجمالا التوحید والرسالت والمعاد حضور ذکر دا ویل دي اقرأ یاسین علی موتاکم سورہ یاسین په خپل مړو یعنی قریب الموت د ځنګدن والے کی ایت سورۃ یاسین نولای کدی کو اصول د دین دی توحید پدې کې د رسالت پدې کې د معاد پدې کې د دغه منیر رکوع خلاصہ اجمال المسائل الثلاثه اجمال المسائل الثلاثه ده من التوحید والرسالت والمعاد توحید دے رسالت دے او معاد دے قرآن کریم منزل من اللہ تعالی قرآن کریم کے کم دے دا منزل دے دا جانب دا اللہ تعالی نا للانذار دا پار دے انذار والتذکیر بما بعد الموت او پنو پا ما بعد الموت سرا الفیت فی الانذار لمن خشی الرحمن بالغیب انذار کے فائدہ چار پار دا سوک در رحمان نہ غائبانہ یریگی ذکر سے اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین یا خمانا یا سید البشر اے سردار د بندگانو یا یاسین یو مانا کے یا انسانو راغل دے یا محمدو راغل دے او دا والقرآن الحکیم قسم دی پا قرآن حکیم بانی دا نبی سام قرآن کی تقریباً وہ نمونہ ذکر دی احمد دے محمد دے طاہا دے یاسین دے مزمل دے مدثر دے عبداللہ دے دا وہ نمونہ دی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام کا نام قسم دی پا قرآن حکیم بانی انکا لمن المرسلین حضور پر انسان منکر نو وہ خاتم نو ان راوڑو بے شک تچی خامخا ان دا پارت تاکید لام دا پارت تاکید جملہ اس دا پارت تاکید علی صراط مستقیم و صراط میں پنی غلار مانی تنزیل العزیز لازکہ اللہ پر نازلولو دا عزیز رحیم سرا لتنذر قوم منذر آباہم اور قوم جنی انذار کے آباؤ دیتا نفہم غافلون دی غافل دینو لقد حق القول اکثرهم ثابت قول پا اکثر دی بانی ہم لا یمنون دی مان نروڑی انا جعلنا فی آنا اغلالا دا تذکیر ما بعد الموت اگر پسٹونو دی کے یعنی گردو پسٹونو دی کے اغلار زنجرونا فوم الحقانیم او دا زنو بای سٹونا لاسون بای سٹونا لاسون بای دا سی مازغانو مرو تبای زنو تبای فوم مقمحون دی با پورتکون کی سرون را پا انتظار کی و جعلا بین دیم صدن وغیر مخ کے دینا یو بندیز ومن خب صدن رسو دینا بندیز دا حق سرگی نشتا فاخیناهم و پردر فهم لا یبصرون دی نوی حق لرا دا حق سرگی رندی سوان علیم انذرتم ام لا یؤمنون برابری بانی کدی انذار ورکی کہ انذار ورنکے دی مان نروڑی انما تن من تبع ذکر تیرا اور اجا تابعداری کی ذکر او ذکر نفعی راجدا وخشی الرحمن بالغیب یعنی کہ رحمان غائبانہ فبشره بمغفرت و اجر کریم خطبر کدتا فمغفرت او پاج کریم سرا انا نحن من المطار بیشک من دم دی کو مڑی ونکتو ما قدموا آثارهم لکو آغا چی مخی کری دی او آثار ما استن بعدهم دی نرست سو پر روان دی پخو یا پبدو وکل شئین احسینا فی امام مبین ہر شے دے مات ضبط کرے دے پہ امام مبین کی جلوہ محفوظ دی دا دویمر کو شروع کی گی دا سورہ یاسین دا دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے چمخ کے
بیانو او چې کم دینو اجمال د مسائل ثلاثه توحید او رسالت او معاد او پدې کې تفصیل د مضمون د رسالت دا ما قبل سره د دې ربط او ما قبل سره د دې چې کم نه مناسبت د دې کو خلاصہ تفصیل مسئله رسالت تفصیل مسئله د رسالت او بیان د فرائض او منصبیو د رسولو چې دې په امامه تبلیغ د دون الاجبار والاکراه دا حصر چې د اضافي دی بل بیان د جواب د قوم د دی دی او قوم ته جواب په بالوعید بالرجم ا قوم د رجم کو کته د خپل خبره راوړي انبیاء علیهم السلام لیس الناس اجرا دې د چانه اجر نه غواړي او بل الایمان اذا دخل بشات القلوب لا يخرجوا بالوعید د چاړو ته ایمان نه نوځي بشاشت تاغه دی بیا په وعیدونو باندې نوځي بل عذاب د الله دا موقوف تر الاخر پورې نه دی د دې لپاره مخدای سو الاخر راغواړي اما اذا چې ان یقول لكم چې عذاب نو بس عذاب نو فیکون وبال استهزاء او تذکیر بیام الله دا وبال د استهزاء او د تذکیر بیام الله او بما بعد الموت دا چې کوم دی دا بیان دی نو ذکر الله فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کدی د پارا مثال په صاحب قریظ در چانتا کې دا مثلا جاهل مرسلون دې مرسلون لګلی جانب عیسی علی السلام صلی الله علیه وسلم ما دي ته لګلیو دو کسان عاملی ګلیو دا یوحنا یونس یا یحیی یونس فکذبوه ما دي تکذیب کو فعنا بثالث ما دي قوم دریم سره شمعون عامو لګ فقالوا دي انا اليكم مرسلون بهم تاتلګی شو تاکید وترون قالوا دي انکار کو تاکیدن من انکار ذکر کو قالوا دي ما انتم لا بشر نه تاسو مگر بشر مثل زمونگا مان الرحمن من شيء نیر کے رحمان هیڅ شی ان انتم الا تکذبون مر تاسو دروغ وایي وقالوا اویل دي او ربنا يعلم رب عالم دي ان علیکم من تاسو لګلی شو دیو ته موقع د الفاظ راوړو ربنا قسم دے ان تاکید دے لمرسلون لام تاکید او جمله استفار تاکید مالنا الا البلاغ المبین نغمر په مونږ باندې بلاغ دے رسول دی ظاهر زمونږ دی مواری دادا نه اجبار قالو دی ورته ویل ان تطيرنا بكم تبت فلسو کباران چې دی ابن شوو للم تنتهو تاسو مننه شخبر خبرنا لنرجمنکم وتاسو پر رجم کو لمسنکم من عذاب علیم تعالی زمال جان زم جانبنا عذاب دردناک قالوا طائرکم معکم دیو الستات شومی دا تاسو سره دا این ذکرتم ایک تپندر کی تطیرتم وکفرتم بیا بم تاسو کفر کوي بدوالی بنی سه بل انتم قوم مسرفون تاسو قوم مسرف د تحنت یاد کون کې یا مسره دنیا سا رائد آخر د خارنا یو سره منډه والا چا خرات قال اولد یا قوم اتبعوا مرسل تبعوا لا ترجمهم متدون اذ ما تابعداریو کې د مرسلینو هغه چا چې ستانه سوال د جنت کی وهم مهتدون او دی هدایت مندون کړي اوس تثریح کوي په خپل عبادت باندې مال عبد الله فترانی او تخدو مسلمانی تخدو د خراب منون کې سړي وجه عبادت کوم دا چې پیدا کړي ولې ترجعون تاسو ټول واپس کول شي اته من دونی الہتن ایانی سما سوالا علیها او بيد خداینا نه نسم انسان کا انکار دے یرید الرحمن عبد الله تو نه انی شفادون شین ولا ينقذون پیسې کې اراده الرحمن ضرر ماتا دفن شي کوله زمانه شفاعت دی هیڅ شی ولا ينقذون او دین ما لا ينقذونی دے اثر کې دین مخلاصول شي انی ذل فی ضلال مبین کچر ما سوا د الله نه الہونی سم زب په گمراه ظاهر کې انی آمنت بربکم فاسمعون ما ایمان په خپل رب باندې ان فاسمعون تاسو وره فرجموه دی پرجم کو فما توفات شو قیل ویل شدتا عند الموت بنی زمر مانی ادخل الجنه داخل شجرت تا قال ولد یا لیتکم یا مغفر لی ربی کا چقم ما علم پاچ ما تو مغفر رب دما یعنی من المکرمین دیگر مکرمین نو لما کفروا دی با کفر نو کرے لما قتلونی بیا بدینهم قتل کرے وانزلنا علی قوم من بعد من دون السماء ما كنا منزلین نده او ما نازل کرے په یو قوم باندې پس لدنا
دیو لخکر نه د اسمان نه نازلون کی دې په ځل لخکر نه نازلون اب سي ان کان لا صحت واحدن نه بيدا ساعت مگر یو صحابي یو چغبي هيبتي واحدتن فاذا هم خامدون یو جو سام چغوي نو بس دی بخ يخپخي خامدون ميتون بي یا حتى عباد افسد بندگانو باندې ما ته رسول نه ته رسول الا کبي يستهدون دې پر همیشه تو غداد دي خصلت ته علم يرو دي نګوري تذکیر بایام الله دے کم اهلکنا قبلهم من القرون سواکی په خال دینا دال قروننا انهم اليهم لا يرجعون بشکدی دیتا نو واپس کی وان كل لما جميع لدينا محضرون ندی لما الاده ندی هر یو مگر ټول پنځ زما باندې حاضر کړی شوی ټول به ما ته حاضریږي جميع معنا مجموعون نفوجازيهم او حسودی سره به جزا اور کوما او دې سره به حساب کتاب تفصیل مسئلے توحید کان فيما قبل بیان الترہیب کثیرا وها هنا بیان الترغیب کثیرا وايضا فيه تفصيل مسألة التوحيد كما ان تفصيل مسألة الرسالة وكلاهما من اصول الدين كتوحید دے کہ رسالت تے دا دوار د اصول د دین نه دي دا د ما قبل سره ربط مناسبت د دیرو کو خلاصہ تفصیل مسألة التوحید وبيان دلائله اقامة للحجة على المنكرين تفصیل مسئلے د توحید دے او بیان د دلائل د توحید دے د پاره د اقامت د حجت په منکرینو باندې والتذکیر بآلاء الله تعالی و بایام الله تعالی او تذکیر دے د الله په انعامات او تذکیر دے د الله په عقوبات و بما بعد الموت او تذکیر دے په ما بعد الموت سره و بیان انکار المنکرین و اعراض المعرضین او بیان د انکار د منکرین او د توحید نه د رسالت نه د معاد نه او بیان د اعراض د معرضین د دغه اصول د دین دا د دې رکو خلاصه ده تفصیل مسألة التوحید یو خو تفصیل دی د مسلې د توحید و بیان دلائله او بیان د دلائل د توحید دی اقامتا للحجت للمنکرین د پار دو درولو د حجت په منکرینو باندې والتذکیر بآلاء الله تعالی و بایام الله تعالی و بما بعد الموت دا درې وړه تذکیر دی تذکیر بآلاء الله تذکیر بایام الله تذکیر بما بعد الموت و بیان انکار المنکرین و اعراض المعرضین او بیان د انکار د منکرین او د اعراض د معرضین ذکر اللہ فرمائے وآیۃ لهم الارض المیتہ علامات دلیل دا اللہ پا قدرت دا اللہ پا وجود دا باس بعد الموت زمکہ دا مڑا آیۃ لهم دا خبر مقدم دے الارض المیتتو دا مبتدا مؤخر دا یعنی زمکہ مڑا دا علامه دا د پاره د دوی په سبانی په باس بعد الموت سرنګ له چمړز مکا وچز مکا بنباتات مکا دا الله پاک په باران سره جمع کړه دقه سبا الله تعالی دا مړیم جمع دي کوي نبی کریم علیہ السلام نوم دا تپوس شو چې دا مړی به خدای جمع دي کوي ویل او د دې سالمه دا څه دلیل دی ولتا د قوم مکه کتلی چې کله دا وچی پکې فصل مسلنی زرونه پکې نی او وی بیا چې کله په دې باندې باران شي او بیا شنه شي بیا دلیل او وی دغه دلیل د باس بعد الموت چې څنګه الله د امرز مکه جمع کړه دغه څه الله تعالی مړی جمع کوي احییناها جمع کومګه دی مړی زمکه لرا واخرجنا منها حبا
اور اوست الله ومن د دینه دانی فصل ته نو شو غنمو شو جوار شو ربشو شو نور شو فمنه یاکلون لدین دی خوراک وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب ګرځولې دي ما په دې ځمکه کې باغونه د خجورو د انګورو د نورو میوو وفجرنا فيها من العيون او جاری کی دي ما په دې ځمکه کې د چینونه صد پار میدا کړي باغونه ګرځولې ليأكلوا من ثمره چې خوري د میوو د دین د خجورو خوري د انګورو خوري د نورو میوو خوري وما عملته ايديهم ندی جوړ کړی دی لره لاسونو د دې دا دی ندی کړی دا الله پیدا کړی الله په خپل قدرت د دې خالق دی افلا یشکرون دا د الله نعمتونه دي د دې شکر نه ادا کوي استفهام تقریری دی معنا دا د ادا کی نفع په نفع داخل کی پیدا کی ثبات معنا دی خامخا د دې شکر ادا کی سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا اللہ لرہغا اللہ چې پیدا کړي اصناف ټول اسما قسم اشیاء دی پدیز مکا دا اللہ پیدا کړي مما تنبت الارض داغنا چې زرغونی دی لرزمکا اسما قسم میوی دی مختلف الالوان مختلف الخواص مختلف الازواق خوندونه جدا دي رنگونه جدا دي خاصیتونه جدا دي ومن انفسهم دانګ ازواج پیدا نفسونو د دینا نارینا او زنانا ومما لا يعلمون او دا هغه شونا چې دی پابن عالمان ندي من العجائبات دا عجائباتنا په وچه کې په دریاب کې په فضا کې په دې کوم مخلوقات ټول داخل شو تر ابد پوری لکه یخلق ما لا تعلمون کې دا ټول ایجادات نوی دا ټول پکې داخل دي دغه سي دیکم داخل دي بل علامه ذکر کوي بل دلیل د توحید ذکر کوي وآیت لهم الليل بیات لهم مبتدا دا الليل چې کوم نه نو دا خبر دا مبتدا مؤخر دا او دا خبر مقدم بل علامه د دې د پاره شپه ده نسلخ منه النهار روباسو د دین ورځ معنا نفصل جدا کوتنا روز د شپې نه جدا شي شپه د ورځې نه جدا شي فذا هم مسلمون چې کله روز ته روباسو نو د شپې صادر په خور شي تور ناسا په دی واقعي په تیار کې واقع نفي ظلمت والشمس تجري لمستقر لها دا خو اردی او سفلی علامات او دلائل او صلی اللہ تعالی علوی علامات او علوی دلائل دا ذکر کړي چې هغه تعلق د اسمان سره دی والشمس تجري لمستقر لها نور جاری کیږي د پارا د مستقر خپل حدی مستقر د دې تحت العرش دی د خپل شان سره مناسب سجده کې التا الله نه اجازت غواړي الله ته اجازت ورکړي وخت بدا سي راشي اجازت ملاو نشي او بیا بنور چې کم دی د مغرب د طرف نه راوخیږي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه کول د هغه ذات دی چې صاحب د عزت دی او صاحب د علم نور علوی دلائل ذکر کوي والقمر قدرناه منازل سپوږمۍ اندازه کې موږ د سپوږمۍ لرا په منازلو کې اتویش منزله کې سپوږمۍ ښکاری او چې کله پوروي د دیر سورزي نو دوره دې پټ شي او کله یو کم دیر شو نو ورځ پټ شي کله داسې مشي د خوف کار شي د خوف کار شي حتی عاد کالعجون القدیم چې دیو ګرځا پشان د سانګې زړی لکه د قجر سانګې چې زړی شي کګه شي لیندته جوړ شي دام تقوس کې داغه سره تشبیه ده دام داسې کګه شي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ندن ور چې خایدې لرا چې لاندې کې سپوږمۍ په دې شان سره چې نور سپوږمۍ دواړه پشپک یو ځای شي دانه کې ولا الليل سابق النهار
او نشپد سبقت کون کی پرز بانی پدی مانا چې په خوا د انقضاء د شپې نه روز راشي روز به پوره کیږي کاغا 12 غنټې که زیاتې که کمې دغه به پوره کی نو الله به پر روز راځي کني شپه خو همیشه د روز نه مخکې ده اول شپې ورپسې روزي نو کل فی فلک یسبحون هر یو د نور د سپوږمۍ نه په خپل اسمان کې لمبو وهي معنا رفتار کوي وآیت لهم بل علامه دي د پارداد د الله د وحدانیت او د قدرت ان حملنا ذریتهم فی الفلک مشحون ما سوار کړیو اولاد دی پاکستای کې جگہ ډکوا چا د نوح علیہ السلام کشته وا نور کشته راتون کی زمانہ کې هغه کې مخلق سوريږي بل کارونه پکې کوي ښکار پکې کوي تجارت پکې کوي سفر پکې کوي وخلقنا لهم من مثله او پیدا کی د پاره د دی ما د مثل دغه کشته نه رومنه کشته د نوح علیہ السلام وا نور کشته ټول داغه په نمونه دي ک جهاز تا ګوري لاندې نمونه د کشته دا ک موټر لان تا ګوري لاندې نمونه د کشته دا ک جالو تا ګوري لاندې نمونه د کشته دا ما يركبون هغه چې دی پای کې سوري وان نشأ نغرقهم علی په شرط دی ک اراده ولرمون نو دی بغرق فلا شریک لهم نبی مغیث امداد کون کې د دې د پاره چې دی سره امداد الله منقذون او نه بدی خلاصول شي د دغه غرق الا رحمتا منا لكن رحمت زما د جانبنا لكن ابقناهم ولا نغرقهم لكن مونږه دی پریدو او غرقو ینا رحمت زما د جانبنا او ومتاع الہین او سامان د نفع اغستو تر وخت مقرر پوری چې کوم هغه وخت د اجل او د نیټه واذا قيل متقوا ما بين ايديكم چکل دی تو ویل شي چې تاسو یې دغه عذاب نه نو لعلکم ترحمون دیر پر پتا سو رحم وشي نو اعرضوا دی اعراض کی جزاء دی زاد پر محذوف ده او قرینه پیداراتن کے قول دے وما تاتيهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین ناراضی ته علامت علامو در رب دینا مگر دی داغه نه اعراض کون کی ډډ کون کی نمنی هغه تقوک نګدی هغه ته نکوزي داغه نه عبرت او نصیحت نه اخلي واذا قيل لهم چکل اویل شدیتا انفقوا مما رزقكم الله تاسو خرچ کئ داغه نه چې الله تاسو له درکړې دي قال الذين كفروا وي آکسان چې کافران دي للذين امنوا هغه کسانو چې مؤمنان دي انتم لو شاء الله تعالی ایام طعام ورکو هغه چاہتا کو خدای اراده ولري تام بولو چې خدای دې ولور کی کنه ان انتم الا فی ضلال مبین ورتاسو په گمراهه ظاهره کې چې دام تداوی چې تاسو نفقو کوي خرچ کوي ويقولون اوای دی دا تذکیر دی بما بعد الموت وای دی متى هذا الوعد کله بی دا وعده د عذاب او د قیامت ان کنتم صادقین کچریتا سرچ نفاتو بها فدیرات لو کوي ما يدل الاسحه واحده دی انتظار نکی وردی وی چې دیو आवाज به اسرافیل علیہ السلام کوي بس هغه سره به قیامت قائمي تاخذوا ابن سیدا سے هدی لرا هم یخصمون او دی بخصومت کې بل سره په جګړه کې یو بچ دې شیخ اخلی بل به خرسی دغه قیامت چې قائميږي دا بناصافي قائميږي دوتنه په جګړه او قیامت به قائم شي یو باغستون کې بل بخرسون کې قیامت به قائم شي لکه مرګ ناصافي راځي نو قیامت هم ناصافي راځي الموت یاتی بغتة والقبر صندوق العمل فاصبر على احوالها لا موت الا بالاجل فلا يستطيعون توصيه دا مرچ ناصافي راځي دا قیامت دی بطاقت نه لري او یو بل ته د وصیت یو بل ته خبرو کی د خېګړې څخه خبرو کی پسماندو د پارا نور د پارا ولا الہم یرجعون او نه بدی اهل ته واپس کی چکم زئی مسل تب ختم شي دا سلورم رکو شروع کیږي د سورہ یاسین
د دې رکو مخ کې سره د ربط مناسبت ته چې مخ کې بیان راغلو د قیامت اجمالاً ما الا صيحه واحده تاهم يخصمون او دلتا بیان د قیامت ته تفصیلا مخ کې اجمال د دو مسلو داغید د اجمال تفصیلو رسالت او توحید او دې کې د درې می مسلې تفصیل دی چا مسله د مجازات دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت کان فی ما قبل بیان القیامت اجمالا وها هنا تفصیلا واذن ها هنا تفصیل مسألة الثالثة من مسألة المجازات كما فيما قبل تفصيل مسألة الثانية من مسألة الرسالة د دې کو خلاصہ تفصيل مسألة المجازات ويوم المجازات تفصیل دے د مسئلې د مجازات او تفصیل دے د روز د مجازات وانه لا ظلم فرض مجازات ظلم نشتا وكل يجازى بعمله هر یو ته د خپل عمل مناسب به جزا ملاویږي ان خيرا فخير وان شرا فشر ان كان عمله خيرا عمل د خیری فجزاء خير جزاء خیر ده وان كان عمله شرا او کامل د شری فجزاء شر د جزاء بشری هر چا تبا جزاء او سزا د خپل عمل د جنس نه ورکیږي د شر د پاره شر او د خیر د پاره خیر دا ټول مکافات عمل دي وتذکیر العهد للعباد اتماما للحجه عليهم او تذکیر د عهد د وعده د پاره د بندګانو د پاره د اتمام حجت په بندګانو باندې وبیان الختم على افواههم او بیان د مہر والو دے په جبو د دی باندې په خلود د دی باندې وتکلم اعضائهم او تکلم دے د اعضاء د دی بما عملو چا دی کم عمل چې کم کړي پاغه بدی گواہی کوي وبیان قدرت الله الکامله الباهره بیان د قدرت د الله تعالی چې کامل او باهر دی وتذکیر ما بعد الموت وعدا ووعیدا او تذکیر د ما بعد الموت د جهاد د وعد نه او د وعید نه وعد پکې همشته او وعید پکې همشته د ثواب ذکر پکې همشته او د عقاب ذکر پکې همشته د دې رکوع خلاصہ تفصیل مسألة المجازات تفصیل د مسئلې د مجازات ته و یوم المجازات او تفصیل د ورځې د مجازات ته الله ظلم او ظلم په غرض نشته لا ظلم اليوم وكل يجازى هر یو ته جزا ورکول شي بعمله فعمل د سره ان خيرا فخير كعمل خير جزاء بهم خير وان شرا فشر او كعمل شر جزاء بهم شر او بل وتذکیر العهد للعباد یادول د وعدی دي د بندگانو د پاره اتماما للحجة عليهم د پاره د اتمام د حجت په دی باندې وبيان الختم على افواههم او بیان د مہر دی د دی په خلو باندې وتکلم اعضائهم او خبر د اندامونو دي بما عملوا چې کوم دی عمل کړي هغه بدی خي او بل پدې کې بیان قدرت الله الغالبه الباهره بیان د قدرت کامله غالبه باهره د الله دی وتذکر ما بعد الموت او تذکیر دی بما بعد الموت وعدا ووعیدا وعد او وعید سره ونفخ فی الصور وکي ورته پښتلای کی حدیث کې راغلی دی کیف انعموا څنګه بدل خوشاله شو وصاحب السوره قد التقم السوره د شپلای خاون شپلای نه لقمه جوړه کړی خپل ته دی ولیدا وحنا جبهته وتل خطا کړی دی واصغى اذنه او مالکی د غمون خپل متا یمر بالنفخ چې کله به امر د پوکل کول شي قالوا فما تعبنا یا رسول الله اے د خدای پیغمبر تم تسو کم کئ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډیر ډیر وایي
حسبنا الله ونعم الوکیل، کافی دے موږ الله پاک او نیک کارساز دے الله زمون د پاره. الله فرمائی پوکے بول چې پشپیلای کې ناسا پدی بد قبرونو نا الی ربهم ينسلون، رب تبروانی حکم در رب تا، او چکم میدان دے عرصات ینسلون یسرعون په تلوار بروانی لکه سوک منډه یو زید نسلان غتیز اتلو ته وی. قالو وای بدی دا ماضی دا پمانا دا مضارع دا، وای بدی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس دے مونږ لرا چارا پاسو داغی مرقد پلنا دا آرامگاہ پلنا، ذکر سبق ببدی داسی چی دی ببالکل اغی کے پا آرام بانی سعذاب و ثواب با التنی. یقال لهم دی تبویلشی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دا اغو چی اغی رحمان دا اغی وعده کریوا او رشتاویلو مرسلونو چی ان الساعت آتیت لا ریب فیہ، قیامت راتن کے دے او شک پکی نشتا، وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ بجم دکی اغسوک چی پا قبرنو کی دی، یا خدا دا ملکو اینا دا دیتا او اقروا بانفسهم، یا دی پخپل بوئی وی دا خو اغوا چکم رحمان وعده کریوا او مرسلون رشتاویلو او منگ چی دے دان منل. ان کانت الا صیحتا واحدتا، نبوی دا بعثا ما کانت البعثت الا صیحتا واحدتا، نبوی دا بعثا مگر یو چغا یو آواز بی. فاذا هم جمیع الذین محضرون، ناسا پدی بطول پنیس زمونگ بانی حاضر وی حساب کتاب دا پارا جزا سزا دا پارا. یقال لهم دی تبویلیشی فالیوم لا تظلم نفس شیئا، نن رز ظلم نشی کولے پا حس نفت بانی حس شے، دو نکری پا سیاق دنفی کے واقع شی عموم استغراق فیدہ کو فلا تظلم نفس ما شیئا ما ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تا تا جزا نشی در کولے مگر جزا دا حقی، بیا عبارت پا تقدیر دا مضاف دے الا جزا ما کنتم تعملون، مگر جزا دا حقی تاسو کم عمل کو کخو کبدو، دا دا عمل مکافات تے، از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوزی جو، دا عمل دا بدین غافل کی گما، غنم دا غنمو نٹو کی گا وربشی دا وربشو نٹو کی، کم تو خمریزی دا عمل دے اکڑلا دا آخرت جن بداغی نجوڑی گی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، دی دنیا دا عمل نہ دا آخرت زندگی جوڑی گی. انسان پخبل فطرت کے نہ نوری دے نہ ناری دے، نہ دا اور نہ پیدا دے نہ دا نور نہ پیدا دے، دا خو خاکی دے، کدہ دا عمل نوری کی گی پا نیک عمل، کدہ دا عمل ناری کی گی نو پا بد عمل بانی. ان اصحاب الجنہ فی شغل فاکہون، داغا دا جزا بیان دے، دا جزا تفصیل دے. بے شک صاحبان دا جنت نن رضے فی شغل فاکہون، دی بپا مسئولتیا کی، فاکہون خوش عیشہ ناعمون، ہم و ازواجہم دیو مرگری دی فی ظلال پسایو کی بئی پراحت کی بئی، علی الارائک ینظرون پتختر بانی دی بگوری او بلتا، متکئون پارائی کو بانی دی تکیا وہن کی بئی، لہم فیہا فاکہتن دی لو پدی کی میویوی، ولہم ما ادعون او دی لبحغی چی دی کم شے غواری، بس چی کم شے دی غواری اغب اور سرائی، او فیما تش انتو تلزد الاعین، چی کم نفس اشتہا لری استرگی پہ لذت ممی نو اغبوی. دعو فی سبحانک اللہم تفیہ سلام واخر دعو ان الحمدللہ رب العالمین. دشی غختن بدائی سبحانک اللہم چوئی بس شیب حاضری، او دی پیشکش شعب المیز کے السلام علیکم تحید اہل جنت دا آخری دا مجلس اختتام ذکر چی ان الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ لردے چی اغا چکم دینو رب دا عالمینو دے پالون کے دا عالمین دے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم سلام دی پتا سبانی، سلام من قبل اللہ علیکم، سلام جانے اللہ نہیں پتا سبانی، دا صد جہت دا قولنا دا جانب دا ربنا، دا صرف چی رحیم دے رحم کا ان کے دا خو اغا
وعد شو اوس وعید ذکر کړي وامتازوا اليوم ايها المجرمون جدا شئ نن ورځې اے مجرمانو غلو د سادو نه جدا شئ مجرمان د غیر مجرمانو نه جدا شئ بیا د چا طاقت نه جب دې په غیر مجرم کې ځان ورننه باسي علم احد الیکم اما تاسو وعده نو کړی یا بنی آدم اے بنی آدمو اللہ تعبد الشیطان چې تاسو عبادت ته شیطان مکوئ ته شیطان پیروی مکوئ نافرمانی بغاوت کفر شرک دا مکوئ انه لکم عدو مبین بیشک دا شیطان ستاسو د پارا دشمن دی بین العداوت سرګن دشمن دی د آدم احسان د وخنا د دشمنی را روانه ده وان اعبدونی او دا به درته نو ویلی چې زما عبادت کوئ هذا صراط مستقیم دا عبادت اللہ دا اللہ یو منل دا صراط مستقیم دے دانی غلار دا ما تاسو تدانو ویلی ولقد اضل منکم جبلا کثیرا تا گمراہ کړي دے شیطان د تاسو نړیر مخلوق ډیر خلق گمراه کړي دي د خپل لار روان کړي افلم تکونو تعقلون ایا تاسو نو چې تاسو پویدلې تاسو کې دا عقل نو چې دشمن به دشمن پیژندلې وي ا د دشمن په خاورو عمل نه کړي هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دی هغه جهنم تاسو سره وعده کولې شو تاسو ته انکار کو دا هغه جهنم دی وای ګوره اسلوها اليوم بما كنتم تکفرون داخل شه دی جهنم تا نن ردی په سبب دا هغه چې تاسو کفر کو دا د کفر پاداش دی دا د کفر انجام دی اليوم نختم على افواههم نن ندی و مهر وو من ستاسو په خلو باندې حجب مبندشي وتكلمنا ايديهم او خبر بکي من سره لاسونه ستاسو په خپل اعمالو وتشهد ارجلهم گواہی وکي خپل ستاسو په خپل اعمالو کوم طرف ته تلکړي بما كانوا يكسبون هغه چې دی کسب کوي هر اندام با د خپل جرم اعتراف او اقرار روز محشر ہر نہان پیدا شود حمز خود ہر مجرمی رسوا شود قیامت پر رتبانی با ہر پٹ شیخ کا رشی اور ہر مجرم بدزانہ بیزار شی دست گوید من چنین کردید ام پاپ گوید من چنین گردید ام لاس بھی ما داسی نیول کری دی پی موی داسی تلمی کری دی چشم گوید من نظر کردم حرام گوش گوید چید ام سوء الکلام سرگی ما حرام نظر کرے دے وګونی ما ناجایز خبر اوریدلې دي چې کله دا گواهی پوره شي بیا به جو کولاو شي بیا به انسان وای فسحقا لكنا تعالی هلاکتی عن كنا كنت انازل ما بستاسو نه مدافعات کو اوس ما باندې چې کوم دې گواهی کوي هغه خپل اندامونه دا پدی باندې گواهی لکه سړي باندې خپل دوستان هغه چې کوم دې گواهی کوي نو بس التبا خپل اندامونه د اجزا دا بد باندې گواهی کوي باقی دا خبره چې لاس بسنګ خبرې کوي پی بسنګ خبرې کوي پوزه بسنګ خبرې کوي غوګونه بسنګ خبرې کوي دا څه ناشنا خبره نه ده دا جب بسنګ خبرې کوي ور کوټه اندام دی د ټول اندامونو په نسبت کې ورغ وخدا پستا پکې سختواله هم نشتا او لګیا ده بس خبرې ته ناراضي د دې په حقیقت څوک پوهیږي بس خورا روانه ده سړی په غنټو باندې لګیای او خبرې چې کوم دی دا کوي او په خله کې داغه مناسب نم دا پیدا کیږي دیو جن دلاسو چې کم خدای طاقت ورکړي د پجبل دواینا هغه به دی لاس لور کی هغه به دی خپل ور کی هغه به دی پوز ور کی هغه به دی غوګون لور کی او به ټول اندامون لور کی نو اسلو هل یوما داخل شي جهنم تا بما کنتم تکفرون نن د مہر استاد په خلوبانی خبر مثال اسل استادو گواہی بکی خپې استادو بما كانوا یکسبون هغه چې دی کم کسب کړو په دنیا کې ولو نشاء لتمسنا علی عینهم اللہ د خپل قدرت کاملہ بیان فرمائی په شرط دی کہ ارادو لرو نو محبوب کو ستاسو سترګو باندې با لاعمیناهم تمسن په دې باندې به یو تمس راولو سترګې بدل باندې کو وړاندې بشای فاستبقوا الصراط تاسو به سبقت کوي چې کوم دې لار تفعن نائبسرون څنګه بدیلی دل کوي نه بشی لیدل وړاندې بشي بالکل ولو نشاء کایرادو لرو لمسخنا على مکانتهم مسخ بو کو د دې په ځای باندې
فمستطاعوا مدین دی بطاقت نلری دتلو او ولا يرجعون او نه واپس کیږي په دکې بهران دا الله د قدرت کامله چکم دے دا بیان دی دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره چې یاسین د دې رکوع ما قبل سرا دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان المسائل الثلاثه تفصیلا وها هنا اعادتها بطور النتیجه اجمالا مخک تفصیل د مسائل ثلاثه او چې د توحید د رسالت د معاد دلته د دریو مضامینو اعاده ده په طور د نتیجې سره پس د اقامت دلایلونه د دیرو کو خلاصہ بیان اعادت المسائل الثلاثه بطور النتیجه فإن المدعى يذكر اولا في سورة المطلوب قبل اقامة الحجة وبعد اقامة الحجة في سورة النتيجة دا اعادت مسائل ثلاثه دا بطور د نتیجې سره رقم دا ذکر کی اولا په صورت د مطلوب کې بخوا د اقامت د حجت نه او بیا پس د اقامت د حجت نه په صورت د نتیجې کې العالم حادث دو د ذکر کی او اولا العالم حادث لانه متغیر وګون متغیر حادث فالعالم حادث دا رستو چرالا دا داغي نتیجه شولنو وان شعر لا يناسب منصب الرساله شعر چې دی دا د منصب د رسالت سره مناسب نه دی که په شعرونو کې مبالغه ډیری وی شاعران اکثر دروغ ډیر وای ډیر مبالغه کی د حد نه زیاتې لاندې باندې کې او باندې لاندې کې تور سپین کې سپین تور کی خبت کې او بد خکی نو د پیغمبر سره او د شعر مناسب نه دی دا نه شعر د علم سره مناسب نه دی امام شافعی سے ویلي دي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي بهترین سلیقه د شعر که شعر د عالمانو سره عار نه وي دې سره مناسب نه وي زبډیر لوی شاعرم د لبید نه خدا د عالمانو سره مناسب نه دی ځکه امام شافعی سے شعر کې شغل زیات نه دی اگر چې دا غډیر اشعار منقولم دي لیکن هغه زیات شغف چې کم دی په علم کې په شعر کې چې کم دی دانو کنه وې ځکه شعر کې مبالغه وي قد يفضي للكذب کله دا دروغ ته نږدې شي او دروغ ته سړی ورسیږي او بیان خصومت الانسان او بیان د خصومت د انسان دی او د انکار د عن الباس د باسنا ورد علی المنکرین او رد په منکرین باندې و بیان قدرت الله تعالی یخلق النار فی الشجر الاخضر د الله د قدرت بیان دی چې پښنونه کې الله اور پیدا کی سره ذات نه په مابین د دواړو کې او بیان د عجز د الہ او باطل او دی چې دا کوم الہ باطل دي دا غي عجز الله بیانی و بیان عکس متمنى المشرکین او بیان د عکس د متمنا د مشرکین دی دی خول دا بدمغه عبادت زمون چې عبادت کو چې خدای ته منځدي کی ازم شفاعه وي پنځ د الله باندې امطلوع و مدعا دی متمنا بعکسی وتسلیت له علیہ السلام او تسلیدا نبی کریم علیہ السلام تا اللہ فرمائی ومن نعمره ننکسو فی الخلق اغا سوک چه دل عمر ورکو عمر رسیده شی نو دل ترنگون کو پا خلق کی بیا اغا طاقت نہیں پا غوگو کیا طاقت نہیں پا سترگو کیا طاقت نہیں پا جب کیا طاقت نہیں پا لاسو کی نہیں پا خپو کی نہیں طول اندامون جوابی شی او جواب لور کی افلا یعقلون نو دی سوچ نکی چی دا چا اکڑو اللہ اکڑو وما علمناہو الشعرا ندی خود در ما نبی علیہ السلام تا او چی کم دے شعر دارد دی قول دی دے چی دی بحضور تکل شاعر وی وما ینبغی لہو او ندی مناسب شعر دا پارد دا پیغمبر سر مناسب شعر ندے کچھ تراغلی دی یا حضور نقل کے دا قول دا غیر ان اسبا ان انت الا اسبا دمیت وفي سبيل الله ما لقيت حضور کله داویل یو ګوته خونالو شو حضور دې مقام کې داویل دا د بل چا شعر حضور بیان کړی دی یا د اتفاقی تواردی شیخ دی توي کلام موزون قصدا حسن قبیح قبیح یو وزندار کلام دی قصدا خی خی او بدی بدی
او کله اتفاقا شعر سره برابر شي هغه شعر نه او شعر سره برابر شي لن تنالوا البر حتى تنفقوا هر چې داری صرفکن دراهو تب سویدا شعر دی او اتفاقا دا برابر شوی دی کله دا سکیږي کنه یاریا دا عروض والے چوي عندي الف بازن جانا دام په وزن برابرېږي حال تم ذاک الکرسی دام په وزن برابرېږي او دې ته شعر نشي ویلې کنه ان هو الا ذکر وقرآن مبین ندے مگر دا ذکر دے پندے او قرآن دے مبین ظاہر ان کے نو چسنگ دا پیغمبرائی دا منصب سر شعر مناسب ندے نو دا علم دا جامع سر شعر مناسب ندے امام شافعی ذکر دا شعر ویلے دے وقت شاگرد سر روانو یو نائی تیویل مال سر اخرایا آگا چوکا تل نو آخو یار زڑی جامع دی مناسب دے راته وای خو دې وبخه رستو براته داوی بس درک په پکې نه ناغه ورته انکار وک شاګرد ته صدر سرشته ویل او نیمه اشرا پیدا دیر شو پیدي ایو تکي خو دې ول دا والا او سر در باندې نخرم او ورته بیا دا ویل علی ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اکثرا وما ذات جامیدی کدا جامی خرڅې نو پیسې وته ډیره جامی می د پیسې نه دی وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورا كانت اجل واكبر او په دې زړو جامو کې دا سه نفس دی کدی نفسونو سره تلین ان شاء الله دا به خي خپل مقام او تخکارا کزه او تخ چې د امام شافعي سیب دی سر د لخرېما ولنا بس نخرم در باندې سر دا اول چې خبره دا څه وکړل مونږ یو ځای نه راتلو یو ټرک والا راغی یاره مونږ چې وختي ټرک کې وکینو خو سبق لو رسو چې کوڅ سو دا ثواب کې نو دا مرګره ہوتی چې خدای دې وبخا استاد په خدای دې وبخا کار نه کی پیسې رو باسه دا تلوارګن دې ساده سړی دې مې پیسې رو باسه دا سرباری دا دا خدای دې وبخا دا سرباری دا پیسې دل درکو تاسو ولې غم شو ناغوی دغه سي مناسب دې راته به خدای دې وبخا وای صبران نه کین الله فرمایي نه دې مناسب دل شعر ندم وردا پند ذکر دے او قرآن مبین دے دا نہ شعر دے نہ سحر دے نہ کلام دا مجنون دے نہ کلام دا کاہن دے لینذر من کان حیا نازل کړ د ما دا قرآن صد پارا چې انذار ور کی هغه چاہتا چې دیوی جم دے د دړه کې جوندوی او دې چې کم دے پویږي په خبره باندې دا د نیکانو ذکر شو ويحق القول على الكافرين او ثابت چی وینا او حجت قائم شي په کافرانو باندې دا غدي چې هغه مړ دي نو اولم يروا ایا دي نګوري ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون چې ما پیدا کړی لرم دا غنا چې هغه جوړ کړی دي راسونه زما ما په خپل قدرت پیدا کړی دي انعاما چار پای فهم لها مالكون دي داغه د پاره مالکان ماشوم ورکوټي او غټ ساره د جلب نیولې هغه د دین قیاد کوي اته تختینه په مخ اور پس رواني بس وذللناها لهم ما مذلل کړي اصل کړي می دي دا انعام لهم د پاره د دي چوتوي سملانو سملی چورتی پاسنو پاسی دا د دې عربو کې خپل خپل الفاظ دي دیمه توسوي کنه چې دا سملی سوته وي سندا چې سملی یا غوې سملی سوتوي کنه سک وتوي که سوتوي چا وتوي نو بس سره سملی یا چوي کوي ګټشا نو بس ګټشي پپولې شاو ني پپوله شا پکیل شنو پکیل شي اثاروي چې کوم دغه د دین قیاد کوي نو دا د دې هغه چې کوم دینو د دې تابع ما ګرځولې دي چې سکار پکې نو هغه پکې نو ومنها یاکلون فمنها رکوبهم بعدین مرکوبات سوری کی پہ باندھے ومنها یاکلون اور بالدین دی خوراک اس کو سملاستے نا دیتا بار چاہی جو اندر پائے بولا راوڑلی لوی مشکلات بو او چې بس علم اور لو خوځي هغه عربو تکخ کې خوې اخ ورته نو بس دې فورن ګوډو لګي چې بار په واچي بیا تا وادو کې بیا فورن پاس بیا بل چا په زور پاسو الله فرمایي ولهم فيها منافع و مشارب دوی له په دې ځمکه دي په ځمکه کې منافع دي د نفي سيزونه دي
دا ماکولات تی، مشروبات تی، ملبوسات تی، مسکونات تی، ومشارب او مشارب دی من المستلذات الحیوانیت، اغا مستلذات حیوانیه دی، پایونس کی، شملیس کی، لسیس کی، نور چی دی اشیاء دی، فلا یشکرون دی شکر دا اللہ دا نعمت نو باسی بلکہ ادی باسی. واتخذوا من دون اللہ آلہتن، دا انکار دا دی پا شرک بانی سرد دی نعمنا، نسلی دی ما سوا دا اللہ نا آلہا معبودان باطلا، لعلهم ینصرون دی دا پا دی سر امدادو کڑیشی، او دا دی دا متناع کستے، لا یستطیعون نصرهم دی طاقت ندری دا دوی دا امداد، وهم لهم جند محضرون او داس نام با دا پارد دی یو لخکری مخالف، جند مخالف الٹا گواہی با پی کئی، محضرون حاضر کری شوی، مراد دا جنہ جندن مخالفن دے، یو جن چ مخالف پی کنو. فلا يحزن کا قولهم تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا غمجن دین کی تال دا قول دا دی انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون، بشکم عالم پا حقا چی دی پٹی او چخکارا کئی، خدای عالم السر او عالم الجہر دوارو بانی عالم دنم. ولم یر الانسانو ایا نگور انسان دی خبرتا انا خلقناہ من نطفتن چما انسان پیدا کے دیو نطفینا دا کمزور ابونا فیضا ہم خصیم مبین، ناسا پا دے جگڑ کون کے جگڑالو او سرگن او خدای سر جگڑتے چی دے دا تیار شو. ایو فقیر وی پلار تنو دا طریقہ دا چی بادشاہان رازی، صدران رازی، وزیران رازی، نو سپایان پا سڑک بانی سوک پریدینا، اگر روان دے ورطی دور شو لری شا وی سچلو بادشاہ سلامت میں آیت، بادشاہ راضی بکنا لویا لار دا زپیم زم باچا پیم زم. فقیران سب پروالری اگئی خدا وی ماہے چن دارے مغمی ہے چن دارے، دستار نہ دارے مغمی پیچ نہ دارے، اس نہ لرو دیس غم نہ لرو، پٹکے نہ لرو دوال غمیم نہ لرو. دا پٹکی دوال غم چا سرئی چی سوک پٹکے ہوئی زنی خلق دا مشدے چی وی پا کولا بانی نو آئینے تولاڑی نو چی سملا کلا اگدشی کلا وڑشی نو بیا روان کی نو بیا ہوئی نو بلتا ہوئی لکا پٹکے میں خشی شملا میں خشوا طول وقت پا دیمانے تیر کی ایو منگنش منب وال لرو نی پٹکے لرو نو غم را سرسدی دی کے باچا را رسید اور تی مرا میدانی کی من کیستم تما پی جانی زا سو کی ما زا خوچ دینو صدر اعظم ما وزیر اعظم ما زا چی دے لوی مقام لرما اور تی ہاں پی جنم لی دانم ترا ہمی کتے قطرئی منی چو قطرئی منی چرا لاف میزنی خدی پی جنم دو کمدو روبون پیدائی دادو نلافو لی وحی زی اول خاک بودی با آخر خاک باشی پس خاک ران شاید کہ زند لاف من منی اول کی خور بیا با خور کیگی خور مناسب ندی کہ دا من لاو چی زیمہ و زیمہ مرا میدانی کی من کیستم. د نیکانو په خبر کې وزنی بل د نیکانو روبی باچا ته سودا خبر نشو کوله دا خدای یو روبی. موسی علیہ السلام هغه فرعون طویل یا موسی انی لاظنک مسحورا زه تاواری ګمار کوم د مسحور سر دروازه شوی دی او تو یا فرعون ان لاظنک مسبورا تا ګمان کوم د هالک تباہ هلاک په زرګونو بچی د پوجوجلی دی او د تمخامخ وای انی لاظنک فرعون مسبورا او داغه طاقت په دوانه نو نو د نیکانو روبی دا بادشاہ د دې دوه شنو متاثر شو سورلینو تکوس شو. نصیحتوں کا فقیرہ اور تیزوں دے خبر نہ کوم زما تقریب پر گھنٹوں نہیں مختصر خبری اور 2 منٹ وی اور تبل وائم ایز خاکت آفرید آخا کیا بیدار باش
خاک بودی خاک باشی درمیان ہوشیار باش اے خاکی انسان خبر کیږي وا په دې من کې ہوشیار اوسا الله د عمر قیمتي سرمایه در کړی دا ضایع نه کی دا برباد نه کی نو انسان ما الله د کمزور وبونه پیدا کو او ناسا په دې جګړه کوونکې د ظاهر وو وضرب لنا مثلا ونسي خلقها بیانی موږ د پاره مثال او یې د خپل مخلوق دا یو کافر حضور ته بوسی داډو کې راوړ وی رجو داسې دا مون خدای جمع دی کوي او کدی چې الله به جمع دی کوي يدخل النار اور ته به داخل کی قال وای دی من يحيي العظام وهي رميم څوک به جمع دی کېډو کی حال کې داډو کې بوسی دی او زری شوی قل تورته وایا يحييها الذي انشأ اول مره جمع دی کوي بدیډو کولرا هغه ذات چې پیدا کړي اول کرتی چې چاړو پیدا کړي هغه به جمع دی کوي و کل شيء علیم کل خلق علیم الله په هر خلق باندې عالم دی الذي جعلكم من الشجر اخضر نارا هغه خدای چې ګرځول تعالی شنی ونینا اور عربو کې دوه وی مرخ او عفار یو بل سره اومګلی ان به اور پیدا شو او خدامه چې شنو خنو دلتم خلق به ته پن بکره به وتی دو کانی بو منځ کې به مالک کې خود یو بل به اخلاص کړ بس هغه به ورکلو خړې وکړه هغه نه بیا اور چې کم دی دا لګاو دا طریقه وا عربو کې مغي وتا زند اعلی او زند اسفل یو اعلی کانو برا بل لاندې بو یو بل پاس یو بل او من کې به مالو چخو دی باندې به اور پیدا کېده دا ما چې سونه دانو اوس خدار سره سہولت چې اسانی شو دا غشنونه ده د اور او د شنیونی سم مناسبت ده فیدا انتم منه توخدون ناسابتا د دینه او چې دې ځان ګرموي اور ته بلوي او ځان په ګرموي او ليس الذي خلق السماوات والارض ایا نه دي هغه ذات په اسمان نوز مکی بقات خدات ضرور کې بلکې ده علی يخلق مثلهم چې پیدا کی مثل دي او بلا بلکې قادر دی او په دې قدرت لرون کې دی والخلاق العلیم الله ډیر پیدا کون کې دی او عالم دی په احوال مخلوق باندې انما الاشیاء یقول کن فیکون خیر کې بیا مضمون توحید ذکر کړي او معاد ذکر کړي نه ته امر د الله تعالی دا دی چې اراده دی وشي ولري ورته کن شاه دا کن عبارت تر تعلق د ارادینا چې اراده ولري نو بس فیکون فاذ تاقی مال وصل لا بیا پک ډیل نی تعطل پک نی سارتیا پک نی فسمای ملکوت کل شی ویله ترجعون پاکی دا الله هغه الله د په قبضت کې بادشاہ د هر چیز دا ویله ترجع الله ته واپس کیږي دا بیان د معاد شکل دی وجنه چې په دې سوره یاسین کې اصول د دین دی توحید د رسالت ته معاد د دلائل توحیدی دلائل د رسالت دی دلائل د معاد دی نو حضور ذکر چې اقرأ یاسین علی موتاکم مراد د موتونه قریب الموت ته محتضر زنکدن والا تاسو اول یاسین په خپل موتاو باندې ځکه دی کې اصول د دین دی کنه دا بل سورت شروع کیږي دې ته سوره صافات وایي د دې په سر کې د صافات کلمه ذکر ده نو ټول صورت اونا مولا چې په نوم د سوره صافات سره تسمیه د کل شو په اسم د جز سره داود ارشم صورت ته په اعتبار د جمع او شپږ پنځوسم صورت ته په اعتبار د نزول سوره انعام نرستو نازل شي هغه 55 او دا چې د شپږ پنځوسم دی د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخ کی خاتمی د صورت سابقه کې بیان د مسلې د توحید او د معاد او دلته کې او د رسالت او دلته بیان د دغه مسائلو توحید د رسالت ته او دار المعاد د دې صورت موضوع الدعوت الى التوحید دعوت توحید تا سر کې الله تعالی د خپل وحدانیت ذکر دا فرمایله دي د دیر منیر کو خلاصہ الدعوت الى التوحید وبسبب انکارهم عن المجازات لا يحسون الضرورت الى التوحید په دی وجہ چې دی د مجازات نه انکار کوي دی احساس د ضرورت نه کوي توحید تا ورد علی منکری التوحید والرسالت اور رد په منکرینو توحید باندې او په منکرینو د رسالت باندې
وہ بیان اصل حالت الانسان اور بیان اصل حالت دے انسان دے والانکار عن المعاد اور بیان دے انکار دے معادنا ورد علی ذالک اور رد پہ دے بانی کرنا وہ بیان ندامت المنکرین اور چکہ منکرین دی دا توحیدنا دا رسالتنا دا معادنا دا غید ندامت اور دا بیمانتیا بیان دے پاخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم دی پاغ ملائکو کہ سب جوڑون کی صف عبادت تپارا ملائکوں میں بعد بار سب جو حضور فرمائل صاحب ہوتا الا تصفون کما تصف الملائکۃ دا صف نہ جوڑا کہ ملائک جسم نے سنگ جوڑی دیڑو منے سب پورا کی نو چې کم زیات پاتې شنو دویم سب پورا کی چې بل شي نو دریم سب پورا کی دغه څه صفونه کوي دا قسم دی په ملائکو چې صف جوړون کی صفن په صف سره فزاجرات زجرن قسم دی باغ ملائکو بانی چې شړون کی ورل درا په شړلو سره یا من کوین کی خلق لرا عن المعاصی د معاصیونا فتالیات ذکرن قسم دی پالستون کو باندې او چې دې ذکر لرا قرآن لرا دین امراد یا ملائکه مراد دی جماعت ملائکو مراد دی یا مراد تینا قرآن مراد دی قاریان تینا مراد دی دا جواب قسم دادے ان الہکم لواحد بے شک الہ ساتو معبود ستاسو یو دے ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن رب السماوات والارض هو رب السماوات دا رب دا اسمانون دے او دارنگ لا رب دا زمکو دے او ما بینهما چې میز کې څومره کائنات دي ورب المشارق رب د مشارق دے دان ل رب د مغاربهم دنو ان زین السما الدنیا بزینت الکواکب بیشک ما خسته کړی دے اسمان نزدنی په زینت سرا ازینت سره چا کواکب دي ستوري دي ستورو باندې اسمان خسته شوی دے ریاضدان خوای چې ستوري دا په کرسی کې دي هغه ته فلک ثوابت وای او دا دغه چې کوم دی فلک الافلاک دی ته فلک اطلس وای هغه خالی دی او دا وستوري چې دی سیار دا په دیو اسمانونو کې دي خدا شفاف دي نو ښکاری په دې اسمان کې نو دې د پاره دا زینت چنو وحفظا او ساتنا حفظنا حفظا صاحب ساتنی سرا من کل شیطان مارد دار شیطان سرکشنا لا يسمعون الملأ الاعلى دی غوږ نشي کې خود ملأ اعلی تا ويقذفونا يشتلشي يرمونا من كل جانب د هر جانبنا دحورا د پار د ترد د پار د شلل تردن ولهم عذاب واسب دې د پار عذاب د دائم په آخرت کې الا من خطف الخطفه مگر هغه څوک چې په تلوار والی په تلوار غستو سره ملک خبره کوي دې تدری او خبره ووري فاتبو شعب ثاقب د پسې در پیش استور سوره کون کې یسقبه دې سوره کې او یهلکه یا چې دې هلاک یقبلو یا بولکی دینا چې دینو بعقل کی فاستفتهم دین طلب د فتیو کا تپوستیو کا دی چې د مفتیان شو او ما شد خلقا یا دې د خلق د پیدایشنا امن خلقنا یا چې موږ پیدا کړی دا مخلوق اسمانونا ازمکه غرونا نور اشیاء انا خلقناهم من طین لازب به ما پیدا کړی دی نو بنی نوع د انسان لرا د دې اصل په اعتبار دا خټنه دا چې خټه چې سلخنا کوا اول خوروا بیا وبشوا بیا همې مسنون شو خټه چې اشاره شي نو غسلیخ کیلات پورن خلی هغه معنی من طین لازب بل عجبت ويسخرون بلکې ته تعجب کوي د دې انکار نه مکوا ويسخرون او دې ټوخي کوي واذا ذکروا کله پن ورکړي شي لا یذکرون دی پن نه اخلي واذا رأوا آیه کله ویني علامه یو معجزه یو دلیل یستسخرون دی پر ټوخي کوي وقالوا اوایدی ان هذا الا سحر مبین مدا سحر دی دا سحر چې ظاهر دی مبین ښکارا دی او یقولون اوایدی اذا متنا چې کله مونږ مړ شو وکنا ترابا امونږ خوري شو وعظاما او ډوکی شو انا لمبعوثون ایا مونږ به جمع کولې شو
هیهات لما توعدون دا لري خبره ده او آباؤنا الاولون ایا به جمع کول شي زموږ پلرونه پخواني قل تورته نعم او تاسو باندې جمع کیږي تاسو پلان باندې کی وان تم داخرون تاسو به ذلیل یې فانما زجتن واحده انور بلا باسچ دا یو زجره ده یو صیحه ده یو आवाज ده فاذا منظرون ناتا بدیبا ګوري او انتظار بکی حکم درپتا وقالو اوای بدی یا ویلنا افسوس د مونږ لرا هاذا یوم الدین دا خرد د جزا دا مونږ ته انکار کوو هاذا یوم الفصل دی کنتم ملک ورتوی دا رد فصل دا دته یوم الفصل وای ځکه دی کې به جدای راځي پما بین مبتلا د محق کې پما بین د عاصی د مطیع کې پما بین مؤمن او د کافر کې رد فصل دا چې تاسو به دې تکذیب کو تاسو نه منله احشر الذين ظلموا ملائکه تبي جمع کړي کسان چې ظالمان دي وازواجهم او مرګري دي قرناهم من الشیاطین ارچا سر خپل خپل شیطانی وما كانوا يعبدون او دي عبادت کو معبودان مر سره کوي من دون الله ما سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحیم لار توخه د صراط رکو لار توخه صراط الجحیم اغا د جهنم لار ورته وخه دا دویمه رکو شروع کیږي د دې سوره صافات نه د دې رکو مخ کې سره د اربط مناسبت ته مخ کې انکار د منکرینو د معاد نه او دلته تفصیل د معاد دی و بیان عاقبت المنکرین والمقرین بالوعد والوعید او بیان د عاقبت د منکرینو د معاد او د مقرینو د معاد په وعد سره او په وعید سره د دې رکو خلاصہ الدعوت الى التوحید فی ضمن التذکیر بما بعد الموت دعوت توحید تا بضمن التذکیر بما بعد الموت کی وہ بیان التوبیخ للمنکرین یوم القیامہ او بیان توبیخ دے د زورل دے منکرین تا پر د قیامت پانی و استسلام المنکرین او انقیاد د منکرین دے و مکالمتهم فیما بینهم او کور کی او بل سره مکالمه دا خبری دی و انکار رسالت و توحید انکار دی د رسالت نا او توحید نا ورد علیہم او رد پدی منکرینون و مکالمت المقرین فیما بینهم او مکالمه د مقرین په ماغی موقول کې خبرې کوي مکالمه مع اهل جهنم او مکالمه د مقرم دي مقرین دا د اهل جهنم سره چې منکرین دي سره به هم خبرې کوي کور کې مکالمه دا هغه سره مکالمه ده دا د دې رکو خلاصه ده ذکر الله فرمایي جمع کوي دې کسان چې ظالمان دي او ازواج دي قرانا دي من الشیاطین هغه چې دی عبادت کو ما سوا د الله نه دي ته اوخه لار د جهنم ودا لار د پدې ځای روان شي وقفوهم ادرو دی لرا انه مسئولون دي سوال کیږي د توحید نه یا د اعمالنا ويقال لهم دي توبېل شي مالکم لا تناصرون سدي تاسو لرا یو بل سره امداد نه کوي بل هم اليوم مستسلمون بلکې دینن انقیاد کوونکې دي وای مګ بالکل خبره منو اوس د منلو فائدہ نشتا واقبل بعد ما لا بعد يتساءلون مقبل بشي بعد لدینا او په بعد باندې او سوال وکي دی او بلنا تساؤل باب تفاعل له یو د بلنا سوال کی بد بلنا سوال کی قالوا ادي ورتوایبا دا تابعین دی متبوعین تا انکم کنتم تاتوننا عن اليمين بیشک تاسو چوي راتلب کول تاسو مونږ عن اليمين دخی طرف نا د یمین اطلاق چې کنده په مختلفو سيزونو باندې کیږي حلف باندې اطلاق کیږي یمین قسم ته وایي یمین جارحه معلومیت ته وایي خلاص ته وایي یمین قوت ته وایي یمین دین ته وایي ټول محتمل له تاسو راتو کو مونږ ته د یمین نا یعنی قسمونو موراته خړل چې مونږ دا کار خده مونږ په سر روان شي لکه شیطان چې آدم علیہ السلام ته قسمونه خړلیو وقال مني لكم على من الناصحين دارنګ تار تقول یمین نا د خلاص نا معنا په قوت سره زیات طاقت په خلاص کی تاسو په قوت راتل کول چې د مونږ ته کنه او تاسو مونږ ته راتل کول ان الیمین د خیر تاسو به د مونږ دا کار خیر دی مونږ په سر روان شي دا ټول احتمال لري دلته قالو دی بوای ورتا
بل لم تکونوا مؤمنین دا د متبوعین جواب د تابعین ہوتا بلکې نو تاسو مؤمنان تاسو ایمان نور چې موږ راډول یې دا غنا وما كان لكم علی ما كان لنا علیکم من سلطان نو موږ لره پتا سو باندې سہوجت غلبه چې موږ مجبور کړی وای بل کنتم قوم طاغین بلکې کنتم قوما طاغین تاسو یو قوم سرکش وای موږ به دعوت درکو او تاسو به موږ دعوت قبول کړو بس فحق علينا قول ربنا انا لذائقون ثابت چې موږ باندې حکم درب موږ سکون کیو د عذاب لکه تاسو یې سکای واغویناکم او موږ تاسو گمراه فاغویناکم موږ تاسو گمراه کای انا كنا غاوین مخبلهم گمراهون دا د دې اعتراف شو فانهم يومئذ في العذاب مشتركون دا متبوین او تابعین په دغه غرض باندې په عذاب کې به مشترکی او ټول به عذابی انا كذلك نفعل بالمجرمين من دغه شکار کو د مجرمانو سره انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا يستكبرون بشک دی او چې کلی ته لا اله الا الله دی به تکبر کو دا به تناشناق کاری دلا اجل اله واحده ان هذا لشيء عجاب ويقولون او دی بویل ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون ایا مون پر خودن کیو الیو خپلورا د وجو شاعرنا او چالی ونه دی امت شاعر وی امت لیونه وی بل جاء بالحق دان شاعر دینو مجنون دے بلکہ آتی کی په حق سرا وصدق المرسلین او تصدیق د مرسلین و سابقین انکم لذائق العذاب العلیم بیشک تاسو سکون کیے دا عذاب دردناک ما تجزونا جزا نشی در کولے الا جزاء ما کنتم تعملون اغا تاسو کم عمل کرے دنو الا عباد اللہ المخلصین چا منقطع دا لیکن بندگان زما چا مخلصین دی دا بیان دا وعد شو اولئک لهم رزق معلوم دی لرزق دی معلوم بکرتم و عشیہ سبا و بیگا آسری فواکہ چا میوی دی وهم مکرمون ادیب مکرم او معززی فی جنات النعیم و جنتون دا نعمتونو کی اضافت محل حال تا علا سر متقابلین فتختنو بانی مخامخ و بلتا لا ينظر بعضهم قفا بعضن او یطاف علیم بکاسم من معین گردول بدی بانی پاک کاسی پیالی سرا من معین دا شراب جاریونا بیضاء چا بسپینی دنیا دا شراب پشان بنی لذت للشاربین دیر خز لذیذ بی خوناک بی زول ذات لذتن للشاربین دا پار دسکن کو دا دنیا شراب پی کئی بدرنگی بدمزی سردردی پکی نشی پکی لا فیها غول نبوی پدغا شراب جنت کے او چکم نینو سردردی لا منها انزفون انا بدین بیهوش کولشی لا اسکرون سکر بوم پکنی انم قاصرات الطرفی او دی سر بوی اغا بندون کی دا نظر حور عین عین جمع دا عیناء دا او کبار العیون غط السرگو والا او کأنهن بید مکنون گویا کہ دا بوی اگئے دا شترمر مکنون چی پٹی وی دا اگئے دا شترمر چی دا سپینی زڑوالی تمائل وی او دا لون عربو کے خگرن لیشن فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون مقبل بش بعض لدینا او بعض تاکور کے دی مکالمہ دا یو بل نہ سوال کئ قال قائل منهم وی با یو قائل لدینا انی کان لی قرین بیشک مال عمر گرو یقول اغبداویل انک لمن المصدقین آیات تصدیقون کی ہے دی خبری اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون آیات چکل من امر شو او خور شو او ډوکی شو من تب جزارا کولی بیا بجم دی کی قال لمتلعون زہر علی چوغورا مرگرے آیات تاسو اطلاع حاصلون کیے فتلع دی با اطلاع حاصل کیوں بے گوری فرو فی سوائل جہیم پمند جہنم کے وے ہوئی نی گورے جنت کم دے دے دوزخ کم دے دے او دا آغا زینب دے پا کسی کی پدا دومر مخلوق پا کرولونو پا اربونو پا کربونو کے دے بسئی کی ذکوی فانتقاب فحضرک الیوم حدید تانا پردے منگ لڑی کرے ننستا نظر دیر تیز دے قوت سامعہ بوم خویوی قوت باسرکی بوم طاقتی آواز بوم دیو بل اوری سمر لوی مسافت تے نہ ٹیلی فون شتا دے نہ وارلس تا دے نہ بل سشیویا بل
نه سړی الله سکی کینی ولی موبایل نه موبایل اس بنی ظاهری حالات بنی او بس خبرې بدی ول اوري جنتیان د دوزخیانو او دوزخیان د جنتیانو خجیم او به ویلی پمن د جهنم کې قالا ورتبدی وی غزین خبرې به سره شروع کی تالله ان کت لتردینی قسم دی قریب شان داده قریب ته چې زه دې هلاک کړې تا هما ته بلبل سوي ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین کنعمت درب نوې ما باندې فضل نوې کړې انعام نوې کړې زبد محضرین په جهنم کې د تا مرګره به منو امانهم میتین ایا نیو دا استلزازن به د جنتیان داوي ایا نیو ممړ کی دن کی مگر موت تن الاولى غړو منه مرګ بیا مر نشتا پاتې چې د حیات د قبر چي دی اغا نه چکم دینو تام دی او نه قار دی اغا تر وخت پورې دی او دا اصل جون دا دو دی یو د دنیا جون دی دا تام جون دی او یو د آخرت دی د قیامت هغه جون دی وانه معذبین او منتنشرا کوله نه یو منګه معذبین مونږ ته بیا عذاب نه راکېږي بس او شو جنت ترالو نو ان هذا له الفوز العظیم بشک دا ډېر لوی کامیابی دی چې سړی دوزخ نه بچي او جنت ته لاړ شي لمثل هذا فليعمل العاملون ترغیب د نور خلقو ته د مثل د دې لپاره عمل دی کمل کون ذالک خیر یا دا مذکور غوړه دی چې دا کم بیان شو نزولن د جد مل مستانه ام شجره الزقوم کنوینه د زقوم غوړه ده چې تامن ذا غصتین دی انا جعلنا فتنه للظالمین ګرځول دي زقومین لا فتنه د پار ظالمینو ولې غوي ګورا ورخو سودا ولکی اداوی په جهنم کې چې دې زقوم دی ان شجره داونه تخرج فی اصل جهنم چې راودي په اصل د جهنم کې طلع د غټي چې کمی کانو رؤوس شیاطین لکه دا سود شیطانانی پس کې په قباحت د منظر کې شیطان په قباحت د منظر کې مشهور دی چې بچکی پرانه صد شیطان شکل دی وي فإنهم لآكل منها بشک دی خلون کی بيد دغه شجرینا وململتون دکون کی بدینه ګډو لرا ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم پس نه دیر پر بشکا خلط بيد ګرمو بونه اور پسې به ګرمو بوس کی ثم ان مرجعهم الى الجحيم دینه چې د حمیم د جهنم نه بار دی بیا به دی واپس شي خامخا جهنم ته وي اللام سر الف لیکل شي لسته نشي حتا للقاسان خط العروض خط القرآن انه الف وباهم ضالین دی مندلیو لرون خپل گمراهان وهم على آثارهم يهرعون دی د دې پاسارو باندې په جلته سروانو لشو دی مر پس روانو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین دای گمراشو او مخکل دین اکثر د اولیننا ولقد ارسلنا فيهم منذرین لګلو ما په دې کې رون کې مبلغین فانظر کې نو سچلو کو فکذبوهم دی تکذیب کو فاهلكناهم ما هلاك فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وګوره څنګه د انجام د منذرینو بلکې هلاکت تباہی بربادی ده الا عباد الله المخلصین لیکن بندگان زما هغه بندگان ته مخلصین دي دا استثناء منقطع ده دې ته سوره سواد وایي دې په سر کې د سواد ذکر راغله دي نو ټول سورت اونا موله پسوم د سوره سواد سره دا تشته اتدرشم سورت ته کم ځای دی کوم خاله شړیا رکولا سویم رکولا کیږي د سوره صافات نه د دې رکو مخ کې سره د عربت مناسبت ته چې مخ کې رکو کې بیان د منذرینو او د منذرینو عموما او دلته ذکر د منذر او د منذر د خصوصا لکه نوح علیہ السلام داغه قوم چې ابراهیم السلام داغه قوم چې دار نمخ کې بیان د محسنینو د مسیئینو عموما او دلته ذکر د دې خصوصا کان فی ما قبله بیان المنذرین والمنذرین عموما وهنا ذکرهما خصوصا كانوا على السلام وقومه وابراهيم عليه السلام وقومه
اذن كان ما قبل بيان المحسنين والمسيئين عموما وهنا ذكرهم خصوصا. ددیرو کو خلاصہ فوز المتبعین للتوحید وخسران مقابلیہم، کامیابی د متبعین للتوحید او خسران دے تاوان دے د مقابلین د او د کامیابی په لوی امتحان کې دیکھو چې هغه د اسماعیل علیہ السلام د ذبح کولو دا امتحان فنسه للرحمن وبدنه للنيران وماله للزيفان ولده للقربان الباقين وقالوا ما اولاد د باقی نوح علیہ السلام حام یافس دا درې پاتې شو د ټول دنیا نسل دا غوی نه دي. وترکنا علی فی الاخرین پر خود ما پدبان سنا حسنا پرستانو کې سلام علی نوح فی العالمین نوح علیہ السلام نے عالمین کی انا کذالک نجزی المحسنین دا جزا اور کو احسان کو ان کو تھا انہو من عباد المؤمنین بشک نماز بندگان نو دادی مومنان دی. ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق ما غنور لدى مخالفین. وان من شیعته لابراہیم بشکا دا ڈل دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام الاشتراک فی اصول الدین دا دین پا اصولو کے میں اگر کمیز کے دیر مدت تیر شوی دا سونا کلون تیر شوی پا منز کے اذ جاء ربو بقلب سلیم دراتو کا رب تا پڑ روح سرا اذ قال لابیه اول دا پلار تا آزر تا وقومی قوم تا ماذا تعبد سبب ایو شین اللذی تعبدونہو عید محذوف تے ایفکن آلہت دون اللہ تریدون ایا دروغ بانی آلہا آدم بدل دے افکننا ما سوا اللہ نا تاسو ارادہ لرے. فما ظنکم برب العالمین صد گمان تو بعالمینی ایترککم بلا عقاب تاوت بخدے بے عذاب پریدی نبا پریدی. فنظرتن فجوم دا لقوم چے دے دیکھ پل عید و غیلت ومن سر لرشا دا نظرو کو یو نظر پستورو کی دا قوم نجامینو فقال انی سقیم زمرز کی دن کیم ایہامن لهم دا دید پار ایہام شو لأنهم كان نجامین فتولوا عنهم دی داغی نوگر دی دل مدبی شاگردون کی دی لڑ خانہ خوش پاتی شوا فراغ لالہتهم راغ دے ذهب خفیتن آلہو معبودان و بوتانو دیتا فقالی تا خوراکونا غیخو جدا متبرک شی الا تاکلون تاسو خورائنا بیا اور تنور غصہ شی مالکم لا تنتقون خبرو لنکوئے نو خبریم نکی فرا علیم ضربن بالیمین مائل شو او پدی بانی دو وحلو سر پا قوت سرا تبر راواغستو پما تا چالا سرمات فاقبلی یزفون مقبل شدتا یزفون اسن تلوار کولا خالا اغور توائی چمونگا عبادت کو تیلا ما تیزن خلقو لیدلو قالا تعبدونا تا عبادت کوئی ما تنحیتون آغا چی تاسو پخپل تراشای واللہ خلو ما تعملون تاسو پیدا کے استاسو عملیم پیدا کے یہ معلوم چلا کہ افعال دا دی طول خالق اللہ تعالیٰ دے کہ اختیاری دی کہ غیر اختیاری دی. معتزلہ چکم دی خزلہ ایو خالق افعال اختیاریو دا چکم دی عباد دی دے کوئی دا موت مجوس هذه الامہ دا دی امت مجوس تی ذکر مجوسیان دو خالق اویل او معتزلہ بڑا خالقان ہوئی پدیو کلی کہ داغی بن سولہ خالقان دی افعال اختیاریو دا پارا اوالحہ کوئی کہ اختیاریو کہ غیر اختیاری طول پارا خالق اللہ تعالیٰ دی. قالوا ابنوا له بنیانا مقدمہ پی جوڑا شوا او دا پی ثابت شو چی بوتان دمات کری دی جوڑ قید دا پاری او بنیان نمراد آتش خانہ دا اور یو زی تیار کئے او بائی که اور بل کئے فالقو فی الجحیم اغر زی دل پاقا اور کے فارادو بی قیدا دی سر دا تدبیر بد فجالنم الاسفلین ماو گردول دی اسفلین لاندے اخپل مکر کے ناکام شو اور پدمانے اللہ گلے گلزار کا تو یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. وقال اول دا پس لدینا چی دے دا نومیدی را للا انی ذاہب الى ربی زتلن کے رب تا مہاجر دام بیا و شام تا روان شو سیہدین چما تا ہدایتو کی اب یا دعا کی رب حب لی من الصالحین رب ما تا بخنو کے
دا اولاد صالحانو نیکانو نا وبشرهم بغلام حلیم ما دلا خوش خبری ورکا په یو فرجن ارجمن صبرناک سره چې اسماعیل علیہ السلام د پیره بچو فلما بلغ ما سعیا اور جت تاسایتا معنا دتلو قابل شو وکالا یا دیارلس کالا دې ته ورسید قال دوول یا بني ای بچیا انی ارا فی المنام زوینم په خوب کې انی اذبحک تا ذبح حکم یعنی ما تعمر کی استاد ذبح کولو فانظر ماذا ترى وګورا هغه ته سوینی ایو شین لجرا دا حکم کو نکم او خدای سام بچو قال یا بت فلما تومن اے پلارا او کاغذ تک امر کیږي ستجی انشاءاللہ من الصابرین او زر امام انشاءاللہ د صبر کوونو فلما سلما ارکا اسلما چې دوړو غاړه کې خدا یو علالولو تا بل علالیدو تا وتله للجبین او دیواچو په جبین باندې په طرف باندې څنګه چې د ذبح د پاره سمرول شي راچول شي نو بس چاړې په منای کې خدا سترګې پټې کړې او بس دینو الله چړې ته حکم کړو چې دته نقصان نه رسي چاړې ذبح کوي د الله په حکم اور سدول کی د الله په حکم او بډول کی د الله په حکم ونادیناهو مانداو کدتا او الله جنتی ګډ راولېګو او فدیناو بذبح عظیم بس هغه ذبح شو دا درې تکبیر چې مونږ وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اکبر الله اکبر الحمد دا د جبرئیل السلام د اسماعیل السلام د ابراهیم السلام د درې وړه کلمات یو ځای شوې دي نادیناهو ما ته داو کړه دا ذبح چې کوم اراده د مقام مینا کې دا منحر دی ایا ابراهیم علیہ السلام قد صدقت الرؤيا دا رښتینی کا خوب انا كذلك نجزي المحسنين دا خدای اراده دا نه وا چې د خپل بچی د پیرای هغه حلال کی خدای مخلوق ته د داغ اخلاص کار کو چې دینه په جان پروا لري نه په مال پروا لري نه په اولاد پروا لري ټول ارسل الله تسبالی انا كذلك نجزي المحسنين من جزا ورکو احسان کوونکو ته ان هذا له البلاء المبين بیشک دا ډیر لوی ابتلا دا لوی امتحان دی چې په چا راشي دا د پیغمبرانو مقام دی څنګه د دې مقام ته امتحان په مسخ راځي وفدیناه بذبح عظیم ما فی دور کدلرا هغه مزبور لوی سراسو چې جنتی ګړو هغه راوستې شو او بیا هغه چې د ذبح او دا کرونا دا بیت الله شریف کې پراتو دې وخت پورې هغه کرونا التکیو دا نبی علیہ السلام کې ورغه دنه نوته او غیر کرو باندې مې سوا چول ور باندې بنای پټه کړ دا چې کوم ذبح نه پاتې شو پیدا چا خورلو دا تاسو کوي دا چا خورلو خپل استادان نه تاسو کوي دا جلالین محاشلی غلی دي چې دا حیوانات خورلو ځکه هغه وخت کې جنتی شیونو سوزیدوم نه د قبول علی مال ته سوزیدلو او انسان له خوراک هم نو جایز نو اتباع خورلې دي حیوانات خورلې دي وترنا لی فی الاخرین پر خود ما په دبانی سنا حسنا په اخرینو کې سلام علی ابراهیم دا ابراهیم علیہ السلام باندې کذالک نجزی المحسنین جزاء اور احسان کوونکو انه من عبادنا المؤمنین بشک دا زما د بندگانو نو تاسو بندگان چې مؤمنینو د مؤمنانو محسنینو نو بشرا به اسحاق من الصالحین ومن په اسحاق علیہ السلام سره نبی صالحان وبارکنا علیه برکما بدبانی په اسحاق علیہ السلام باندې ومن ذریه محسن و ظالم لنفسه مبین او د اولاد دې دواړو نه احسان کوونکو مو او ظلم کوونکو ځان د پاره ظاهر دې کې نه قانون بدانو دا سلورم رکوع شروع کیږي د سوره صافات د دې رکوع ما قبل سره د عربت مناسبت ته چې مخکې بیان د بعض محسنینو مخلصینو او ای کامیابی وا دلتم د بعض محسنینو د مخلصینو بیان دی او دغه کامیابی وا دا د مخکې بیان د مخالفینو دلتم بیان د مخالفین دا د مخکې بیان د منت په نوح علیہ السلام په ابراهیم علیہ السلام باندې او دلتم بیان د منت ته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په نور انبیاء باندې د دې رکوع خلاصہ فوز المتبعین
للتوحید وخسران المخالفین للتوحید. کم خلق چې توحید موافقو د هغې کامیابی او چې کوم مخالفو د هغې ناکامی. والتذکیر بایام الله بما بعد الموت، پند په ایام الله سره په ما بعد الموت سره. وبیان منت علی موسی و هارون علیہ السلام و الیاس، بیان د منت دی په موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. وهلاك مخالفیهم، د دې د مخالفینو د هلاکت بیان. ونجات موافقیهم، او نجات د موافقینو د دې. وان القرابة مع المقربین بدون الایمان لا یفید، قرابت مقربین سره او بغیر د ایمان نه دا فائدہ نه ورکړي. دا د دې رکوع خلاصه. ولقد مننا علی موسی و هارون، تاکي سره ما احسان کړو په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام باندې، پس سره په نبوت سره، په رسالت سره، په نجات سره د فرعون د عذاب نه. ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم، او ما خلاص کړو دوی لرا او قوم د دوی لرا د مصیبت لوی نه چې استعباد د فرعون. ونصرناهم، ما دی سره امداد وکړو، فکانوا الغالبین، دی غلبه کوونکو. وآتیناهم الکتاب المستبین، او ما ورکړو دوی ته کتاب مستبین، کتاب ظاهر آسو بلیغ البیان چې هغه تورات وکړو. وهدیناهم الصراط المستقیم، ما ته هدایت کړو د صراط مستقیم د نیغې لارې. وترنا علیه فی الاخرین، پرې خودو ما په دې دواړو باندې ثنا حسنه په آخرینو کې. سلام علی موسی و هارون، سلام دی په موسی علیہ السلام او په علیہ السلام باندې. انا کذالک نجزی المحسنین، موږ دغه رنګ لا جزا ورکو احسان کوونکو ته، لکه دوی ته ما جزا چې کوم دی دا ورکړو. انهما من عبادنا المؤمنین، بېشکه دا دواړه زما د بندګانو نه وو، داسې بندګان چې مؤمنان. وان الیاس من المرسلین، بېشک الیاس علیہ السلام دا د مرسلینو نه وو. څوک وایي دا ابن اخی هارون، د هارون علیہ السلام ضرور زوی و. معلومې مثال چان بل لور او بل دې لېږلی شو قوم د بالابک ته، او د دې نواحي چې کوم وو هغې ته لېږلی. اذ قال لقومه، هغه د ویل خپل قوم ته، الا تتقون، تاسو تقوا نه کوئ، ځان نه ساتئ، یریږئ نه د الله نه. اتدعون بعلا، او تاسو بلئ بعل، بعل د دې هغه بوتو، بالابک چې یادېږي، بال نوم د بوتو، بکې نوم د باني و، مجموع د یو کل نوم شو. ځینې نوم مرکبي، لکه یار حسین، یار جدا دی، حسین جدا دی، دواړه د یو کلي نوم دا چې دی ګرځېدلی دی. اذ قال قومي اتدعون بعلا، تاسو عبادت کوئ د بعل د بوتو. وتذرون احسن الخالقین الله ربکم، او پرېږدئ احسن الخالقین چې هغه الله دی، بدل دی دا خالقین نه. رب ستاسو دی، رب د آباو اولینو دی. فکذبوا دی، تکذیب وکړو. فانهم لمحضرون، دی به حاضر کولی شي په اور کې، الا عباد المخلصین، بندگان د الله چې مخلصین دي، مؤمنان. وترکنا علیه فی الاخرین، پرې خود په ده باندې ثنا حسنه، ذکر حسن په آخرینو کې. سلام علی الیاسین، سلام دی په الیاسینو باندې چې کوم د الیاس علیهم پیروکارو، د هغه تابعدار وکړل. انا کذالک نجزی المحسنین، بېشکه موږ دغه رنګ لا جزا ورکو احسان کوونکو ته. نو من عباد المؤمنین، دا زما د بندګان نه وو، داسې بندګان چې مؤمنان. وان لوطا لمن المرسلین، بېشکه لوط علیہ السلام دا د مرسلینو نه وو. اذ نجیناه اهله، خلاص کما دل او اهل د لرا اجمعین ټولو لرا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر یو بوډۍ په باقینو کې چې هغوی ته اهلیه وه، تر پرده هغې مرګرې وه. ثم دمرنا الاخرین، بیا ما هلاک کا غنور. وانکم لتمنون علیه مصبحین وباللیل افلا تعقلون، تاسو په دې باندې تېرېږئ په وخت د سبا کې، وباللیل او د شپې، کله پې د شپې لړ شئ، کله پې د ورځې ورشئ. فلا تعقلون، تاسو سوچ نه کوئ. یو تن با وقف په دې کو، انکم لتمرون علیهم مصبحین،
وباللیل افلا تعقلون. تاسو به دې باندې تېرېدل کوئ په وخت د سبا کې، د شپې پکې بیا سوچ نه کوئ. دا اوس غلطي د وقف نه پیدا شوه چې بې ځایه وقف وکړو، ځینې وقف تامي، ځینې وقف ناقصي. افلا تعقلون، تاسو سوچ نه کوئ. دا پنځمه رکوع شروع کیږي د دې سوره صافات. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان بعض المحسنین والمخلصین وبیان مخالفیهم وعن عاقبتهم. مخکې بیان د بعض محسنینو د مخلصینو او بیان د مخالفینو داغی او بیان د عاقبت داغی. وهنا اذن كذلك دلته هم دغه رنګ لا محسنین بیانی، مخلصین بیانی، مخالفین بیانی، داغی انجام او عاقبت دا بیانی. د دې رکوع خلاصہ بیان فوز المتبعین للتوحید وبیان فائدة الذکر، بیان د کامیابی د متبعینو د توحید دی او بیان د فائدې د ذکر دی. وان الدنیا دار الاسباب، دنیا چې دا دار الاسباب دی. فإن المسائل بالوسائل، مسائل چې دا تعلق د وسایل سره دی. ولذا انبت علی یونس علیه السلام شیطم یقین. الله دا سم سوره ورکول شو ولا په نظر ونکړه داونه د سوري د پاره د یونس علیه السلام یو ذریعہ شو لګا. والله فالله تعالی قادر علی ذله بلا سبب ظاهر. خدای په دې قادر دی چې به سبب ظاهری د باندې سوره سایه پیدا کړي. عقیدۃ الفاظ المشرکین فی شان الملائکه دی. بل بیان د عقیده فاسدی د مشرکینو دی په شان د ملائکو کې چې ملائک بنات الله دي. ورد علیهم، ورد په دې باندې. وان شغل الملک بالتسبیح، شغل د ملکو چې دی دا په تسبیح باندې دی. بین غلبت جند الله مغلوبیت جند الشیطان، او بیان د غلبې د جند الله دی او د مغلوبیت د جند الشیطان دی. والتذکیر بیام الله والتذکیر بعد الموت، تذکیر د الله په حوادثو په عقوباتو او تذکیر دې بما بعد الموت. وان یونس لمن المرسلین، بشک یونس علیہ السلام د مرسل په ظنون مشهور دی ځکه چې د مې تیر کړو. اذ ابقیل الفلک المشحون، چې د او تختید د قومنا هغه کشته ډکتا. فساهما، پس خسنه په واچو. قار اهل السفینه، اهل سفینی کشته ودریدا. هغه ویل چې کشته ودریږي نو دا یو عابق غلامی پدې کې ځکه خسنه چواچو. فکان من المتحدین، د مغلو خسنه په دو خود بیا واچو بیا واچو. هغه زوم د خدای عبد ما جادت الله نو کې جلال چودر عالم نو قانون داود آیات ته ورته فلتقم الحوت لقمه کدی لر تیر کدی لر مې او ملیم ډیرات نو کې باغ د باندې ملامت هغه داو چې به تاسو سره غلې ونو. خمید د پاره حکم د حزم د پاره نه دی. نو کان مسبحینا کدی د تسبیحون کو نه وي ذکر نه کولې لله بسفی بتی لایم یبعثون. د بدغه بغیړه مې کې تر قیامت پورې بس پاتې به خدا دې لا اله انت سبحانك انی کنت من الظالمین. د دراو حیوانات په حیرت شو. فنبذناه بالعراء، اوردو ما دلرا د مې د خلې نه راوته بالعراء په فضا کې و سقیم او دې مریضو ولې بدن پوسو له کور کوټ کې نه پیدا شي. په ګډه کې کافي وخت تیر کړ یا شلو دی یا سلوي خور دی. وانبتنا علیه شجرة من یقطین، ما د باندې ټکو لایونه د کدو دا خلاف عادت بساقین د ساق سره لکه د کدو پانو له مچان نه راځي دا سنوي ورکوټ یې غل چام پکې مچان راځي. ورن الى او یساری زبرات لرا ابل په ورکو طاقت بیامون ته ورن الى مات الفن او یزيدون. مولې کدی یو لک خلق تا بل یزيدون بلکې زیاتیو د یو لک نوم چې کوم دی د خلق سیوا هغه ته مولې نینوا خلق چې کوم هغه ته دوباره بیا لاړ. فآمنوا د تلو وجه مخکې معلومه شوې ده چې هغه شیطان ته چې په عذاب رانغی او وایي چې دا خو دروغجنو مو ته عذاب راشي، عذاب رانغی. فآمنوا دی ایمان راوړو اتام اللهین نفور که تر وخت مقرر پورې. فاستفتهم دین تپوسو کا عربک البنات
تا درب د پارنون دي ولهم البنون او دی له ځامني ځان له ځامن خو دي ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون یا مې دي ملائک زنانا دي حاضرو چې دا زنانا دي الاینهم من افکهم ليقولون دي د خپل دروغونه خامخاوي ولد الله الله دې قول کړی دي وانهم لکاذبون یغه دي دروغجن دي استفل بنات علی البنین ایا غره کړی دي او زالونا په ځامنو باندې تاسو ځان زامنو خدای لونه غره کړی دي مالکم کیف تحکمون چې څنګه حکم کوي غلط حکم او فلا تذکرون تاسو پن ناخله ام لکم سلطان مبین کنه دا د پاره او حجت ته واضح ظاهر څه دلیل پدې تاسو لشته فاتو بکتابکم تاسو کتاب تورات راوړې تورات دا مسله شته ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینه بلکې نشتا وجعلوا بینو بین دلته نسبا دي ته چاویل چې ملائک بنات الله شو د دې مند سوق دي وی سروات الجن دا په جنو کې معتبر جنې دای مند دي نو دي د الله د جنو په مند کې نسب جوړي ولقد علمت الجنه اذا عالمان دي جن انهم لمحضرون دي محل کې دي اورتا دي به عذاب د دینه فرمانا سبحان الله عما یصفون باقی داغه کی صفت بیانی کا ابنا دی کا بنات دی کا شرکا دی الا عباد المخلصین لكن بندگان د الله چا مخلصین دي فانکم ما تعبدون الله ما انتم الفاتنین بیشک تاسو هغه تاسو عبادت کوئ نه تاسو پدغه معبود باطل ساتو باندې فتنه غردون کی او تن لرا الا من سال جهنم هغه چا لرا چې داخلي دن کې جهنم ته هغه په باندې فتنه کې وګرځوي نور مخلصین فتنه کې نشي غور دا جب نبی اسلام ته وخت دا ویلو مؤمن الا له مقام معلوم ته ډیر راضي ولینا عادت اگر مقام معلوم نه چې الله حکم وکړي نو لړ شو کني په خپل پر ځای باندې و انا لنحن الصافون بشک موږ سب جوړون کو قدمونو لرا په صلات په مازه کې په عبادت کې و انا لنحن المسبحون دا بیان تسبیح ملائکو ده بشک موږ تسبیح ویون کیو و ان كانوا ليقطعان دي بویل لو ان عندنا ذکر من الاولین کوم سره ذکر وی کتاب د اولیننا لکنا عباد الله المخلصین من بندگان د الله خالص کړي شي فکفروا بینو الله ولا کتاب راولېږي دا کتاب مې راولېږي فکفروا به دی کفر بدا کتاب باندې چې قرآن مجید دی فسوف يعلمون دی بپوښ پنجام د خپل کفر ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین ای سبقت کې کلمې د بندگان لپاره چې اصلي انهم لهم المنصورون دی ان ننصر الذين امنوا معه من د پیغمبرانو امداد وکړو دی منصورون دي وان جندنا لهم الغالبون زما لخر غالب دی پر اخر د شیطان باندې هغه مغلوب دی فتولى عن دین اعراض کا تاهین تر وخت مقرر ہوئی وابصرهم او وګوره دیتا چې غریبانه عذاب راځي فسوف يبصرون دی به موویني چې عذاب راځي عذاب نه استعجلون دی عذاب د ذر راشي زما په عذاب باندې دی تلوار کوي فیضان زلا تلوار دینه کوي چې کله نازل شي دا بسات په میدان د دی باندې فساء صباح المنذرین بد سبا دی رولو شو صباحهم دی وته د مضر چې په د مضمر باندې په د بیان د انذار د دی وتولى عن دین اعراض کا حتی هین تر بیا تاکیدن ورته وي وابصروا ګورا فتذرون دی به مګوري خپل عذاب سبحان ربک رب العزه عما یصفون اخر کې مضمون د توحید رسالت بیا ذکر کړي باقی د رب تعالی را چې رب د عزت ته دا غنا دي صفت بیانی وسلام علی المرسلین السلام دی په مرسلینو باندې الحمد العالمین شان له رب د عالمین دی حدیث من ارای طالب الاوفا سوق دې چې ما پوره پیمانه دی شي نو اخر کلام دی دای سبحان ربک رب العزه عما یصفون الحمدلله رب العالمین تک قاریان کی تلاوت کی اکثر دا آیات چې کوم دی دا آیاتین درې دا وی سبحانك عما یصفون عامل سلین والحمد لله رب العالمین.